تاسو خو د خلکو منتخب کړی او بیا چې په ملاکنډ ډویژن کې یو میر دی او ستاسو سره غټه عهده ده د هغې نه بس په سوشل میډیا داسې خبرونه هم راتلل چې یاره تاسو بې اختیاره یا ستاسو سره دغه نشي تاسو استعفا ول نه ورکوئ د دې دونه هر څه نه بس د دې انتظامیې د طرف نه اوس هم تاسو ته مطلب خاموشي ده د دغه اے سی یا د کوم چې ډي سي دی د دوی د طرف نه ستاسو سره بیا هم څه رابطه یا څه معذرت څه شوي دي نه بالکل نه دي شوي الټه ماته په وټساپ باندې دمکیانې راکوي د تحریک انصاف حکومت د امیر مقام صاحب په هوټل وس نه رسېدو نو د هغه د پارټۍ یو کمزوری کارکونې روانه وو او زور یې په امیر مقام نه ورکړو او د هغو د دواړو یو بل نه خفګان هم ورکړو د اوسه پورې په خپل کار په خپل محنت او دار سره د اوسه پورې مطمئن دي د زمونږ د خسري د حساب کتاب صرف د امیر مقام د هوټل په دې ځای کې دی که صدیق خان دا په دغه کې نه راتلو دو خبره کې د خسر نمبر 1 ته به د قیامت په ورځ څه جواب ورکړې تا د خلکو سره چلو کړو تا قرآن ونه منو تا د های کورټ ډیسیژن ونه منو او ته لګیایي دا کې ځکه دا فرعونان دي د فرعون په وخت کې به هم ډېرو خلکو ته پته وه چې یاره دا ناجایزه کوي هغه به د فرعون نه یېرېدو هغو به ځکه وینا نشوه کولی چې هغوی مونږ به مړه کړي چېرې تاسو خو د حکومت خلک یې تاسو د چا خلاف مطلب احتجاج زه تاسو ته خبر وکړم زه د حکومت سړی بالکل نه یم څونه ذمهواري چې دې په سره ده دا څه ګران دي ژوند دې څنګه دی السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم تاسو ټول بخیر کتونکو سلمان یم او په دې ټایم کې زه د میر شاهد خان سره ناست یم تاسو به په تیرو ورځو کې لیدلي چې یاره څونه هنګامې په سوات کې وشوې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن و صرف یوه ورځ وشو د صدیق خان هوټل یې پکې ورانې شوې په هغه ځای کې انسوګیس وچلېدو شیلینګ وشو په خلکو لاټي چارج وشو او میر شاهد چې خلکو منتخب کړی دی د سوات خلکو ته ټول عمر په ده باندې ګلونه نوستي دي دته اتکړۍ اچولی شوې او یوه پیره بیا دوی چې دي ګرفتار کړی شو د هغې نه پس په دې ماحول کې خبرې چلیږي په هغې باندې به د شاهد سره خبرې کوو او په دې وسني حالاتو به خبرې کوو چې یاره د دوی پوزیشن څه دی د دوی حوصله څنګه ده اول خو درته په خپل پروګرام کې بخیر وایم دا راته ووایي چې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن و دې اپریشن له تاسو مطلب دا عهد کړی و چې یاره موږ به ځو او دا هوټل به زموږ نه ورانېږي او حکومت ورته هم قرآن قسم خوړلی و چې موږ به په هر صورت ورانو دا په دغه ورځ څه قصه شوې وه تاسو ته پته وه چې دا به ورانېږي یا تاسو ته دا پته وه چې زموږ ریکویسټ به لکه دا انتظامیه نه قبلوي نو دغه ورځ چې څه پوزیشن او څه صورتحال و هغه زموږ کتونکو ته لږ ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم سلمان جان تاسو شکریه ادا کوم مهرباني تاسو ته پته ده په سوات کې مختلف موضوع زری بحث دي پای کې دلته تاسو ته پته ده بدامني ده باجوړ اپریشن و داسې نور ترخهګر مختلف ځایونو کې راغلي د هغې سره فلډ راغلی او د فلډ سره د دې نه مخکې کم 27 جون باندې چې سیالکوټ میلمانه و د بایپاس نه کم چې دغه شي د هغې د دې وضاحت لږ په دې وجه کوم چې لکه کومه ورځ چې فلډ راغی په هغه ورځ هم تاسو ته پته موږ موجود وو سیالکوټ ثانیه چې وشوه دا کم کسان چې ویوړو بقیه کسان هم ما خپل کور ته راوړو او سبا له چیف سیکرټري راغی موږ ته انبورډ نه و اخیستی شي او دلته په سوات کې څه فیصلې وشوې په سوات کې کله چې زه خبر شوم رالم نو ما دا تپوس وکړو چې څه فیصلې وشوې اولنۍ خبره خو دا وشوه چې یاره څونه هم انکروچمنټ دی او څونه هم تجاویزات دی به هټویږي بالکل موږ د هغې حمایت هم کوو او موږ د څونه چې زموږ سیټي لوکل ګورنمنټ دی کونسل دی بار د 2022 نه موږ منتخب شوي او دا خبره کوو چې انکروچمنټ چې کم ځای دی هغه ریموو شي او پراپر خلکو ته ډیمارکیشن وشي او پراپر د دې لپاره سیشن وشي چې د خوړونو په غاړه د سیند په غاړه چا هم تجاوزات کړي قوم ته مخامخ شي او د هغې نه باید د کاروایی نه وشي سبا له بیا یو اپریشن سټارټ شو ایوب برج نه او تاسو ته پته ده چې په کومه طریقه باندې نه چاله نوټس د خلکو سره ډیګرانې وي د خلکو سره انتقالات و د خلکو سره ملکیتي ځمکې وي هغه شیولې او مشینري په هغې استعمال شو چونکې زه خو د حکومتي سیم زه ایز ا سیټي میر زما خو دا ده چې زه په هر فورم باندې خپل مشران آګاه کړم او د هغې دپاره دغه وکړم او هغه زما سره په افیس کې دا ټول ډاکومنټس پراته دي یو خو دا ده چې ما نه چا له انوسي ورکړې نه چا نقشه پاس کړې د بغیر قانوني تجاوزاتو کې دغه چې کوم وشو بیا دا خلک راووتو قوم راووتو چې یاره دا زموږ سره زیاتې وشو او دا د غریب دپاره یو شانتي د مالدار دپاره بل شانتي قصه روانه ده نو مونږ کله چې فضاګټ پارک پورې په هغه ورځ دا کاروي وشوه او بیا د هغې نه مخکې کاروي شروع شوه نو مونږ دا تپوس وکړو چې دا په تاسو په کم قانون تحت دا کار کوئ نو مونږ ته دا وینا وشوه چې دا د ریور پروټیکشن ایکټ کم چې د سیند
200 فوټه کې آبادیانې دي به ورانېږي. بهرحال چې مخکې لاړو او هلته زمونږ هوټل اسوسییشن او تاجر برادري او زمونږ چې څونه هم د دې علاقې کم چې د چا جومپړی د چا دکان دی وران شوی ټول خلک راوتی وو. نو زه د هغوی انتهایي شکریه ادا کوم چونکې موږ دا کتل چې یاره حکومت څه کوي. نو چې کله فضاګټ نه بره شو نو هلته بیا ریور پروټیکشن ایکټ ختم شو، ریونیو ریکارډ شروع شو چې ریونیو ریکارډ کې چا تجاوزات یا به ورانې کړي. بهرحال مونږ زمونږ صوبایي حکومت او زمونږ منیسټر یو کمیټي جوړه کړه او هغه کمیټې صوبایي حکومت په وینا باندې جوړه شوه چې سی ایم صاحب ما ته پخپله ویلي چې ما منیسټر ته وی چې په دې کې یو کمیټي جوړه کړه او هغه به د هغې معلومات وکړي. هغه کمیټي زمونږ ټول څونه سټیک هولډرز دي، هوټل اسوسییشن، تاجر برادري، صحافیان وروڼه، زمونږ اپوزیشن ملګري څونه چې د لوکل ګورنمنټ اپوزیشن ملګري دي، د دې ټولو په مشاورت باندې یو کمیټي جوړه شوه. زما په آفس کې د ډي سي په وینا باندې دلته میټینګ وشو، پای کې ریونیو اے سی، ریونیو تحصیلدار ورسره پټواریان او دغه شانتې کم چې د ایوب برج نواله فضاګټه پورې خلکو ملکیتي ځمکې خلک موږ راوغوښتو. هغه خلک کېناستو دلته دغه خلکو او د ریونیو سټاف د یو بل سره ډسکشن وکړو. په هغه ډسکشن کې کم چا چې هوټلو د هغو ملکیت تسلیم شو، د هغو ان او سی تسلیم شوه، د هغو د ریونیو ریکارډ مطابق د هغو ریکارډ ټیک شو. جی پای کې زما سره منټس پراته دي، آیته اے سی هم دستخط کړی، ریونیو آیته ریونیو تحصیلدار هم دستخط کړی. هغه ریپورټس مونږ خپل منیسټر ته ولېږل او دې ډپارټمنټس ته، پای کې کمشنر صاحب هم او پای کې ډي سی صاحب هم. نو په منځ کې بیا فلډ راغی. په فلډ کې زموږ سره دلته 10,000 کورونه ډیمیج شي او سره د خلکو کاروبارونه دا ډیمیج شي. مونږ په ریهیبلیټیشن کې لګیو، لاول خو ریسک و بیا ریلیف و، په ریهیبلیټیشن کې لګیو چې خلک خپل کورونو ته لاړ شي او بجدي نه وه، ګیس نه، اوبه نه وې، پای کې لګیو. مونږ ته د شپې وینا وشوه چې سهار بیا په بایپاس باندې اپریشن کیږي او د دغه اپریشن د وینا نه مخکې 1 غنټه مخکې په کالا کلي کې زمونږ یو ناظم جعفر خان، الله پاک ته ول جنتونه ورکړي، شهید کړی شو. نو د شپې بیا وینا وشوه چې اپریشن به سهار کیږي. ما په هغه شپه منیسټر صاحب ته فون وکړو، ما ورته ویل چې یاره د انتظامیه دي ځان هم نه شرمئ، زموږ حکومت دې هم نه شرمئ او د قوم سره روان دي، په کار ده په دې کې تاسو کمیټي جوړه کړې، هغه سفارشاتو ته دې صبر وکړی شي یا دې پراپر زموږ سره کینی ډیمارکیشن دې وکړي د چا چې تجاوزات یې موږ د هغې خلاف یو په خپله ورانې چې د هغې خلاف هغه نه ورانې بیا به ورسره موږ نه یو ورګوي. زمونږ منیسټر صاحب زما سره اګري شو، کمشنر صاحب سره خبرې وکړې، خبرې ما هم واورېدې. کمشنر صاحب ورته ویل چې ستا د تجویز ډېر ښکلی دی او بالکل سبا په دې کې ډي سي او کمیټي کینی. مونږ په قلاره سهار ما ته 6 بجې زمونږ د اپوزیشن مرګرو ریګونه وکړو. پای کې اقبال حسین بالي زمونږ مکان باغ چیرمن چې دی هغه ما ته رینګ وکړو، د سره ټریډ فیډریشن صدر او دا ټول راغلي په فضاګټ کې ولاړو. فضاګټ نه مخکې پارک ته، پارک نه مخکې هوټلې شروع کېږي کوم ځای چې اپریشن و. نو په هغه ځای کې زموږ دا ټول ملګري ولاړو، هغه اجمیر شاهي صاحب هوټل، بیا پسې بل هوټل، بیا پسې شادي هال، بیا پمپ، بیا بل هوټل، دا یو سټیپ ټول یو دغه روانو. نو مونږ لاړو، مونږ ورته وویل چې یاره یو خو دا مشینري په هغه ورځ کم ځای وه، یو خو زموږ سره بیګا کمیټمنټ شوی چې په دې کې به کمیټي کینی او هغه فیصله کوي. اے ډي سی راغی، اے ډي سی چې زما سره دلته تاسو ګڼه ده ډېره زیاته، زما سره آفس ته لاړ شئ، ډي سی صاحب سره به دا خبره وکړو. زموږ سره په هغه ورځ باندې د ډیویژن صدر د پاکستان پیپلز پارټي اکرم خان صاحب، د ډسټرکټ صدر پاکستان پیپل پارټي سلیم خان، ورسره زموږ د اپوزیشن چیرمنان چې پای کې مسلم لیگ والم و، این پی والم و، جماعت علما والم و، جماعت اسلامي والم و، قومي وطن پارټي والم، دا ټول ملګري زموږ سره په دغه سټرایک کې ولاړو. ورسره ټریډ فیډریشن او خالد محمود صاحب دا لاړو ډي سي دفتر ته. ډي سي سره مونږ کېناستو، اے ډي سي شروع وکړه چې زه د پښتو د حجرې او د جومات کس یم، زه به داسې غیر قانوني کار نه کوم او دا زما وطن دی، زما کور دی، او لکه مطلب هغه کاغذونه یې مونږ ته کېښودو چې یاره زه به دا دلته زموږ یو خبره فاینل شوه او د امین په هغې وشو. نو د اکرم خان او سلیم خان او دا نور ملګري چې یاره مسله حل شوه، دوی به لاړ شي ستا سره او هلته به پراپر خلکو ته سپری وکړي او ټایم به ورکړي. ټیک شو جي. مونږ د دې ځای نه روان شو هلته. نو دو د دې ځای نه شروع ونه کړه، هغه سر نه شروع کړه، سنګوټۍ سایډ نه هلته لاړو. نو هلته یو ځای ته مونږ کوشو هوټل ته، په هغه هوټل کې لاندې کوم ځای چې دوی سپری وکړو چې دا به ورانېږي، دا به بیا د اے ډي سي ما ته زه چیک کړم ورسره د اریګیشن ډپارټمنټ کسانو، اے سی ورسره چې یاره ډېره زیاته ګڼه ده، روډ بندېږي، نو لحاظه ستاسو مسله خو حل شوه، دا روډ کولاو کوي، دا خلک رخصت کوي. ما په خپله دې خلکو ته وویل تاسو ځای اے ډي سي صاحب ولاړ دی، ډېر دروند سړی دی او د مونږ سره دا دغه وکړو او مشینري هغه ځای ته نه شو کوزېدن، دی یاره پلک راوړی او دغه راوړی چې دا وران کړو.
مونږ په دغه کې لګیو لاندې ناسو ماته د خپل مرګرو وی چې یاره دو پروګرام دار چې اپریشن ما سوال نه پیدا کیږي دا پښتون سړی د کمټمنټ وکړو مونږ لاندې ناسو د زینا بر هوټل نه आवाजونه رالو خلکو برامنډ کړی چې تاسو خبرې کوو بر اپریشن سٹارټ شو مونږ لاړو الته ما شی ولته شی ول بن کا کار بن کا غنه بندو دا ای سی کم چې د چکوال نه راغله دی ورته یاره دا ورانو مې دیکھتا کون بغیرت ته مې دیکھتا چا سره مطلب سکیږي زب کوم ما او دا ای سی سب زکه چې دا ایڈمنسټریشن زموږ سره دوکه وکړه نو دوکې خو بیا دا چې یو سړی بغیرت شي نو هغه سره بیا ته سکه نو هغه ته بیا پراپر ځکه زه دلته د قوم نماینده یم زه دا زما د یوازې د منګوري ښار سره بې عزتي نه ده په ملاکنډ ډیویژن کې یو پوسټ دی میر دا ډیویژنل هیډ کوارټر میر دا څوکۍ یو څوکۍ ده د دې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف د هغې نماینده نسته ټول ډیویژن صدر هم زه یم بل زه د ټول کم چې زمونږ دلته څونه هم اکټیویټیز دي که هغه هر ځای زه په هغې کې فرنټ لاین یم نو په کار دا ده چې یاره مونږ ته یې صبر کړی په کومه طریقه زمونږ عزتیان شو एकदम فایرنګ سټارټ شو او ستاسو په دغه باندې تاسو ورکړو چې په هغې کې یو اواز راځي چې ګولۍ مطلب فایرنګ سټارټ کوي نو هغه فایرنګ ورسره د زما خیال دی لس 15 منټه فایرنګ وشو بیا انسوګیسي سټارټ شوې ته به یې چې لکه مونږ غزا ته راغلي او فلسطین رونو پسې راغلي او دا یهودیان راغلي دي په موږ باندې حمله کوي کرنکونه یې راوستو شیولې یې راوستې موږ یې ګرفتار کړو او بیا د پورې کوم هوټلو چې ډي وي آر دا ډي وي آر دا ټول یې واغستې پټې کړې او بیا په لاس ترخ په لاس کې ږدي چې یاره د دو خلاف پوسټ 788 کېږي او د دو خلاف ته به یې چې موږ چېرته دهشتګرد راغلي په دې ځای کې ناسو کومه بېعزتي چې زمونږ وشوه کومه بېعزتي چې سوات تقوم وشوه او په دې کې چیف سیکرټري دا وایي چې یاره اے سی ټرانسفر کول دا زما بېعزتي ده دا چیف سیکرټري د بره نه راغلی د قوم نوکر نه دی څنګه چې کلاس 4 نوکر دی څنګه چې اے سی ډي سی نوکر دی چې چیف سیکرټري د قوم په پیسو زمون په پیسو د عوامو په پیسو باندې دا چیف سیکرټري دی به هغه کار کوي کوم چې د عوامي نماینده غواړي که په دې ملک جمهوریت او که مارشال الله یو ایډمنسټریشن د خپل عوامي نماینده خبره نه اوري او مقامی حکومت خبره نه اوري نو دا خو بیا کولاو د علاقې کې دو امن او امان خرابوي تاسو ته پته نن په کالام بحرین هوټلې وګورئ نن کاروبارونه وګورئ نن دلته چې په سوونو هوټلې جومپړۍ د خلکو په بایپاس کم کاروبارونه وران شو دا خلک به څه کوي دا به ډاکې کوي دا به دهشتګرد جوړي د دو مقصد هم دا دی چې یاره مطلب ټوریزم دلته تباه شي او د ټوریزم نه بعد دې علاقه کې دهشتګردي راشي د هغې دپاره یو تپوس ته نه دلته کومه جي دا کم حالات چې لکه دا کم واقعې چې وشوه دا دونه شیلینګ وشو دومره هر څه وشو تاسو خو د خلکو منتخب کړی او بیا چې په ملاکنډ ډیویژن کې یو میر دی او ستاسو سره دونه غټه عهده ده د هغې نه بس په سوشل میډیا داسې خبرونه هم راتلل چې یاره تاسو بې اختیاره یا ستاسو سره دغه نشي تاسو استعفا ول نه ورکوئ د دې دونه هر څه نه پس د دې انتظامیې د طرف نه اوس هم تاسو ته مطلب خاموشي ده د دغې پنجابي اے سی یا د کوم چې ای ډي سی دی د دوی د طرف نه ستاسو سره بیا هم څه رابطه یا څه معذرت څه شوي دي نه بالکل نه دي شوي الټه ما ته په وټساپ باندې دمکیانې راکوي او چې زما تړلې لاس او ستا درنې درنې څپېړې ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم او دا کم ایډمنسټریشن چې دی دا کم چیف سیکرټري چې دی زموږ دا غوښتنه ده په بایپاس هم دا غوښتنه او چې دی راشي د قوم نه د معافي وغواړي د خلکو کم کمپنسیشن دی د هغو سره د هغه وکړي کم ایډمنسټریشن چې په کم وختونو کې انوسیانې ورکړي کم ټي ایم او سي انوسیانې ورکړي په هغه وخت کې ما ته پته ده چې یاره به دې کې چا پیسې اخیستې هغه ایډمنسټریشن خلاف دې دا چیف سیکرټري کارروایي نه وکړي ا دې قوم ته ښکاره کړي د هغې نه بعد دې راځي او چې څه وایي مونږ یې منو خو چې کوم د طریقه کار شروع کړی دا ټیک نه دی یو تپوس بل کومه یو خو جي تاسو به ما هغه ډاکومنټري جوړه کړې وه تاسو به هغه لیدلي په ډرون یو شاټ دی په یو فریم کې د امیر مقام صاحب هوټل هم دی او دقه د صدیق خان هوټل هم دی که د سیند د طرف نه د دې د پټواري شروع کېږي 200 فوټ نو دام په دغې 200 فوټ کې دی او دام زه په خپله خو زه په دې خبره نه یم په خو تاسو په دې په باره کې څه وایئ چې یاره د زمونږ د خسري د حساب کتاب صرف د امیر مقام د هوټل په دې ځای کې دی که صدیق خان دا په دغې کې نه راتلو دو خبره کې د خسر نمبر 1 د خسر نمبر 1 دا د خلکو ملکیت دی دا صوبایي حکومت نه دی په دې کې څه شولګره ده څه مطلب آبادي دی ده څه دغه ده په 1995 په 2000 کې په دې خسر نمبر 1 کې دې حکومت ټیوبل لزګونه اغستی هم د دغه خلکو نه دغه کسان په نوکران دي دا ملکیت په هغه وخت کې منل ده بل په دې خسر نمبر 1 کې دوه انوسیان ورکړي دي بل دا تاسو چې کوم خبره وکړه د انجینیر صاحب یا د ملک صدیق صاحب زه دا خبره کوم چې دا خواهش ته چې یاره د قومونو په یو بل کې وجنګي د زه چې کوم صحیح نم
او د دوی دا خواهش دی چې یاره ټوریزم په دې علاقه کې تباه شي. د دوی دا خواهش دی چې د خلکو ذهنونو کې دی چې یاره دا پلانکۍ پارټۍ والا دی بچو او دا پلانکۍ پارټۍ والا دی دا ټول خلک په دې پارټیانو کې ورولي. د دوی اخرنۍ دوی سره دا اختیار پاتې دی چې دو قوم د قوم سره ورولي. زه د چا د هوټل خلاف نه یم، زه یم چې یو جومپړی ورته وي دا هم نقصان دی. دا که پرس که دو ایلیګل دي، دو غلط جوړ کړي دي، دو په تجاوزات کړي دي، د دو سره دا اپشن و چې دې ټولو ته تعلیم وي دا سیل کړي. د هغه وخته پورې د سیلې د کم وخته پورې چې د دو پراپر ډاکومنټیشن نه چې کړی شوی او دا چا انوسیانې ورکړي هغه خلک نه راوست. اوس د کرینکونو د شیولو یو سړي 100 کاله په هوټل تېر کړي، د هغه نیکه هوټل جوړ کړی، د هغه پلار هوټل جوړ کړی، په خپله هوټل جوړ کړی او ته د هغه د مخې په ګینټو کې هغه ورانې. نو دا خو لکه مسلمان شان نه دی. دا زه یم چې د که یو سړی وایي چې یاره زما افسر به خفه شي، نو دا تاسو شرک کوئ. ځکه دا الله پاک چې ستا په ذهن کې دا راشي چې دی به ما بې عزته کړي، دی به ما له عزت راکوي، دی به ما له کار کوي، دی به ما له دا کوي، که دله زه دا جي حضوري ونه کړم، دی به دا ټیک ټاک په شرک کې راځي، دا ټیک ټاک په محتاجۍ کې راځي. یو سړی که افسر ومي که نه او غل نه نو هغه د خپل افسر غلطه خبره نشي اورېدی. خو که یو سړی افسري او د دې لپاره کوي چې یاره زما پروموشن وشي، زه به بیا بله ورځ مطلب بله عهدې ته ځم، نو ستا به پروموشن د قیامته پورې ځي او لکه ته به په قبر کې خدای پاک له څه جواب ورکړې، ته به د قیامت په ورځ څه جواب ورکړې. تا د خلکو سره چلو کو، تا قرآن ونه منو، تا ته قرآن کېښودی شو، تا قوم ونه منو، تا د قوم نماینده ونه منو، تا د خلکو ډاکومنټس ونه منل، تا د های کورټ ډیسیژن ونه منو او ته لګیایې دا کې. نو مطلب ته خو قانون نه منې، ته روایت نه منې، ته د علاقې دستور نه منې، ته دلته بدامني راولې، ته دلته ټوریزم خرابې، ته قوم په قوم پسې راپاسې. د دې د بیدارولو لپاره به انشاءالله د ټول قوم به راوباسو د دې خلاف پوړ. یو په لاره کوڅه کې دا خلک دوه قسمه خبرې کوي. یو خبره دا کېږي چې د تحریک انصاف حکومت د امیر مقام صاحب په هوټل وس نه رسېدو، نو د هغه د پارټۍ یو کمزوری کارکون یې راونیو او زور یې په امیر مقام له هم ورکړو او د هغو د دواړو یو بل له خفګان هم ورکړو. تاسو څه وایئ په دې باره کې؟ په دې خبرو دې کې دا خبره ده چې دا کولاو قوم ته هم پته ده، کم چې شعور والا خلک دی هغو ته هم پته ده، تعلیم یافته خلک هم په دې پوه دی. کم انجینیر صاحب امیر مقام صاحب چې دی بالکل په چیف سیکرټري باندې لاس رسی. دا چیف سیکرټري دا شهباز شریف راوستی دی، دا د وفاق نه راغلی دی، صوبې په ریکمنډیشن دی. خو زمونږ وزیر اعلی دونه بې اختیاره دی زمونږ ایم پی ایګان چې هغه وایي چې یاره ما په ډي ای خان کې اپریشن سټارټ کړی دی، د ریاسین غاړې د چې کوم مونږ ته هم دا مسلې شروع شي. زه خپل وزیر اعلی صاحب ته یم چې وزیر اعلی صاحب د زمونږ د سوات د ملکنډ ډیویژن او د ډي ای خان جغرافیه جدا ده. هلته چې دی هلته خلک ټورست نه ځي، هلته د ماښام نه بعد امن و امان نه وي. ته هغه ټیک کا، ته امن و امان نه والا، ته هلته ټوریزم بحال کا، خلکو له روزګار ورکا. زما خو ټیک ټاک سوات و، زما خو په سوات کې تاسو ته پته ده زمونږ د لیډر په وخت کې دلته په هر اختر کې به 30 لاک 40 لاک سیاه راتلو، دلته په لکاو خلک د روزګار و، دلته معمولی ګاډۍ والا نه والا د غټو هوټلو پورې خلکو سره روزګار و. په زرګاو، په کالام، بحرین، په دې علاقو کې هوټلې دي په سوات کې. داسې په نمجبه شوه، ګبین جبه شوه، زمونږ نوي علاقې مونږ مخکې سوچ کوو. کم 8 فروری الیکشن چې وشو د هغې نه مونږ واپس را روان یو، روډونه ورانه و، 2009 ته را روان یو. نو 2009 ته به انشاءالله نه راځو او څوک چې کمپرومایز دي، څوک چې د دغه خلکو قوم خبره نه اوري او هغه دا اوري چې یاره مطلب ما ته د یو ځای نه حکم شوی دی چې څونه تجاوزات دي دا هټاو کا. تا خو د هلیکاپټر نه بره ډیمارکیشن کړی دی، ته خو د هلیکاپټر نه بره نښې برابرې د هغه ځینه او حکم کې او چیف سیکرټري په ترو باندې دا هر څه ورانې. نو لاندې دا قوم دی نو دا خو ته په غزا له پاسه په هلیکاپټر کې نه ګرځې چې دا وران کا. دا خو سوات دی، دلته ثقافت دی، دلته د خلکو روایت دي، ته به د خلکو سره کښېنې. دا نن سبا خو ستا حکومت نه دی، دا مارشالله خو به ختمیږي نه، دا به انشاءالله قومي حکومت به راځي او چا چې دا کم چې په مونږ باندې دا نازل شوي دي نو انشاءالله د دې خلاف په قوم راپاسي او دا تپوس به کوي. دویم سوال پکې دا و چې بعضې خلک وایي چې یاره دا په دې د اسټبلیشمنټ یا هر څوک چې دي د تحریک انصاف په خپلو کې د جنګولو یا د دوی د کمزورولو یو کوشش دی. دا خو زه چغې وکړم بار بار چې زما څونه ایم پی ایز دي، ایم این ایز دي، ما ته اکثر خلک په دې ستاسو ملګري وایي چې یاره مطلب میر صاحب ته ایم پی ای وې، ایم این ای وې. زما ستاسو او زما په منځ کې او د قوم په منځ کې الله ګواه کوم، الله
کله له 10 MP توب راکوي او 10 منې توب راکوي زه ته خدای ګواه کوم چې زه ولا لته به ورکوم داسې MP توب داسې منې توب باندې لعنت چې پای کې سړی شرک ته ورسي پای کې محتاجۍ ته ورسي زموږ لیډر مونږ ته دا ښوولي دي چې مطلب تاله به فنډ درکوي ته به هغه کوې ته خو منتخب شوی ستا کاز د دې دپاره دی چې ته قانون سازي وکړې ته د دې خلکو خلاف کم چې بیروکریټس دي کم چې ستا قوم نه مني د دې خلاف په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې د خپل قوم آواز اوچت کې ته به لاره کوز جوړې ته به کوڅه جوړې ته به ټاسمرمر لګې ته به ډیولپمنټل فنډونه کې دغه MP توب دغه منې توب په دې باندې زر پیرې لعنت کایراله اسی راکوي زما دې په خدای قسم کوي کوم دا محتاجي ده او دا شرک دی چې یاره دا وزیر اعلی به ماله څه وکړي دا منسټر به ماله څه وکړي دا چیف سیکرټري به ماله څه وکړي ته بالکل شرک کې که نه لاړ شي چېرته د غټ عالم سره کښېنه ځکه هر څه چې کوي الله کوي او پړونه کوي او په دې نیت کوي چې ته قوم له څه کوي زموږ سره مثالونه شته زموږ دلته سابقه وزیر اعلی صاحب څونه په 4 روپو کارونه کړي دي الیکشن کې تاسو ته پته ولګي خو الیکشن دوله چا نه دی ورکړی الیکشن د عمران خان د راځېدو دپاره د پاکستان د بقا دپاره د صحت کارت دپاره کم چې صحت کارت دلته بند شوی او د هغې دپاره او زموږ د لیډر د راویستو دپاره هغه شی نو هغه اوس په دې صوبه کې نشته دلته بندربان سټارټ دی دلته معمولي د کلاس 4 نه والا د سیکرټري پورې ته اوس دې حال ته وګوره کم سیکرټري چې زه په کمیشنر هاوس کې 9 مهینه بعد کېنولی وم او زما سره ADC هم ناسو یو بل کس هم ناسو او ما ته چې PTI ختمه ده او طالب مونږ 5 کروڑ روپۍ درکو طالب 3 سیټه درکو تا به د صوبایي اسمبلی دغه کو د څه ورته وایي سپیکر کو او ته زموږ سره دې پارټۍ ته راشه نن زما د صوبې هغه په غټه څوکۍ کې د زما وزیر اعلی په هغه لاس نه رسي زما د وزیر اعلی په ACDC باندې لاس نه رسي چیف سیکرټري نه دا تاسو نشي کولای چې تا د NOC چې ورکړې ته د دې خلاف کار ول نه کې ته دغلته ټوریزم ولې نه بهاله ته دغلته د سیاحت لپاره کار ولې نه کې تا راغستې د ټینکونه او کرینکونه دي په خلکو پسې راغستې دي دلته بدامني ده دلته لا قانونیت دی دلته د خلکو ریهیبلیټیشن لا نه شوی زموږ خویندې میندې په ټینټونو کې دي زموږ لا ماشومان سکولونو ته نه دي تللي په کورونو کې لا بجلۍ د لوښو سامان نشتي او په کومه مشینري چې په دغه سهار په کار کومه مشینري په 27 جون په بایپاس په کارو چې ډیویژنل هډ کوارټر دی هغه مشینري په هغه ټایم نه وه اول زه رسېدلم بایپاس ته یو سړی نه و په 12:30 بجې په ما پسې ADC راغلی دی په 1 بجې په ما پسې AC راغلی دی کاروایی په 9:30 بجې شوې وه او ډیویژنل هډ کوارټر چې هلته کمیشنر هم دی DC هم دی دا نمون دا ټول ودو نو چې دا ودو او بیا چې کله ورانولي ته سهار په 4 بجې سره د کرینکونو او سره د شیولو راغلی او قوم په اعتماد کې نالې او دغلته ولاړې چې ورانوا هټاوا او یو پنجابي سړی چې هغه د پنجاب د پښتونخوا په روایتو نه پوهېږي د هغه دفتر ته سړی نشي تللی غریب سړی د دې DC AC ته اپروچ ځکه نشتي چې په خپل عزت یېرېږي چېرې بې عزته نشم او دغلته ټاوټس کېنولي په خپل دفتر کې چې هغه چې څوک جي حضوري کوي هغه راپرېږده او چې څوک راته خبرې کوي هغه ته وایي چې صاحب په میټینګ کې دی په دغه سره په میټینګ کې ناست دی هم راپرېږده نو انشاءالله د دې خلاف راوتي دا راته ووایه اوس تاسو چې کوم تحریک شروع کړی دی تاسو وایي چې یاره موږ به خلک ملګري کوو خلک به خبرو نو دا راته ووایه چې دا جلسه ده او که دا جلسه ده نو کله ده یا دا څنګه قسم تحریک دی یو تحریک یا یو جلسه خو په 19 تاریخ په مټه کې د امن په حواله ده نو ستاسو دا او دغه یو تاریخ دی که دا جدا جدا تاریخونه دي تاسو به څنګه دا خلک د ځان سره ملګري کوئ چې د دې ظلم خلاف تاسو یو شي ګوره چې زموږ د سوات قوم ټول یو قوم دی زه خو په خپله دې ته ګورم زه پارټیانې مارټیانو ته چاته ځکه نه ګورم چې زمونږ الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړو دا نفاق دا تفریق دا موږ په خپلو کې پیدا کړی چې یاره دا مسلم لیګ کې د جو بس په ده پسې نښله دا PTI والا د جو بس چې څه په ده پسې وایه ګوره کله چې الله پاک 2 کارونه دي زما په اختیار کې دا زما د الیکشن نه مخکې مو اوس هم دي او زه د الله پاک شکرګزار یم ډېر زیات شکرګزار یم چې زه د هغه قدرتونه وینم هغه ډېر لوی عظیم مالک ته زموږ ډېر لوی په موږ باندې رحم کوي یو د انسان نیت ته یو د انسان منډه ده ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا عبادت به کوم ستا نه مدد غواړم په دې منځ کې هر څه ختم شو بل لا اله الا الله د لاندې موږ چې ژوند تېرو نو دا موږ چاته دا سجدې کوو دا خلک خو هغه خلک ته چې د چا د بوتان چې دي هغه د روپو بوتان دي څوک د بهر ملکونو نه د هغو پیژندل کېږي دي څوک د پاکستان د تباه کېدو کوشش کوي په مختلف شکلونو کې راغلي دي څوک خیبر پښتونخوا تباه کوي هغه په مختلف شکلونو کې راغلي دي زه خو صرف دا یم چې زما اختیار په دې شپږ فوټه وجود دی چې زه ځان ټیک کړم زه ځان به څنګه ټیک کوم زه به خپل هر څه چې دی هغه الله سره کوم ځکه الله پاک پړونو باندې عالم دی انما الاعمال بالنیات ستا ټول دارومدار ستا په نیتونو دی نو چې کله ستا نیت دی چې زه د قوم دپاره څه وکړم منډه ووم زه د هر څه نشم کولی زما صرف کار دا دی چې زه خپل قوم ته خبر ورسوم زه حقیقت
شرط ورسوم، زه قوم ته رښتیا ووایم او څوک چې بد کوي که هغه زما په پارټۍ کې او که هغه په بلې پارټۍ کې هغه خلاف یم، څوک چې د امن خبره کوي په هغه بیرغ باندې د هغه سره ولاړ یم. تاسو ته پته ده مختلف پارټیانو مختلف وختونو کې امن پاسون کړی دی، زه ورسره ولاړ یم، جنډه مې نه راغستې. دقه شان دی په 19 تاریخ چې کوم په مټه کې کم پاسون دی، کم چې زمونږ د مشرانو په وینا مطابق، نو زه د سوات د بچي په حیثیت په پای کې هم شرکت کوم او هغه ټول مشران ته ټول سوات قوم ته چې پای کې شرکت وکړي. ځکه شرکت وکړي چې دا د امن خبره ده. دا خلک بغیر د قوم نه د بل چا نه یېرېږي، ځکه دا فرعونان دي. دا فرعون په وخت کې به هم ډېرو خلکو ته پته وه چې یاره دا ناجایزه کوي، خو به د فرعون نه یېرېدو. هغو به ځکه وینا نه شوه کولی چې هغوی مونږ به مړه کړي. نو که دا مرګ د بېغیرته دپاره نه وي، د غیرتي دپاره وي، چې ټیک ته مونږ به بېغیرته هم شروع کړو. مرګ خو د غیرتي دپاره هم دی او د بېغیرته دپاره هم دی. مرګ د قوم دپاره، د قوم د بقا دپاره، د قوم د حق دپاره چې یو سړی مړ شي، دا د په ځان او په خپل خاندان او په خپل علاقه په د خپل خاورې مور باندې فخر ګڼي چې په خپله خاوره باندې یو سړی هغې له قرباني ورکړي. زمونږ قرباني دا ده چې مونږ راوځو او اواز اوچت کړو. د اواز اوچتېدو لپاره که په هر ځای کې ټول قوم د سوات قوم له پکار ده چې هغه د هغه سوري د لاندې شي، خپلې پارټیانې سیټ ټکي، خپل سیاسي بغض سیاسي هغه هر الو به کېږي چې ستا په علاقه کې امن وي. ستا په علاقه کې زه په دې سوچ فکر وده کېږم چې زما به کله نمبر وي، ته په دې سوچ فکر وده کېږي چې ستا به کله نمبر وي. دا اور په دې وطن کې خورېږي، انشاءالله دا خورېدو ته به نه پرېږدو. څه چې هم روان دي یا دا روان دي چې یاره زمونږ او افغانستان یا زمونږ د پښتنو په منځ کې داسې مازونه جوړ شي چې هغه په یو غټ لیول باندې د هغې نه انتشار جوړېږي، د هغې نه به قوم آګاه کوو انشاءالله تعالی. مونږ د سټرایک خبره دې وکړه، مونږ یو هفته ټایم ورکړو، جمعې په ورځ زموږ اجلاس و د کونسل، انشاءالله تعالی جمعې ورځ چې کله پوره شي زموږ څونه اپوزیشن ملګري دي، ځکه په فرنټ لاین زموږ دا ملګري ولاړو، ټریډ فیډریشن صدر دی خالد محمود صاحب دی، دسي اکرم خان صاحب دی، سلیم صاحب دی پیپل پارټۍ، او نور مشران چې کوم زموږ سره په دې اپوزیشن یا د نورو پارټیانو مشران دي، د هغو په مشاورت باندې او ټولو قوم په وینا باندې به انشاءالله مونږ به پیر په ورځ زموږ اجلاس دی د کونسل روان پیر په ورځ، او پای کې به انشاءالله تعالی مونږ خپل ډیټ ورکو، مونږ به اعلان کوو او یو لوی پاسون به د ملاکنډ ډیویژن په دغه کوو، هغې کې به امن او امان وي، پای کې چې کوم د افسرشاهي ده د دې خلاف هم وي، او پای کې به هغه خبرې وي کوم چې قوم ته آګاه کول په ټایم پکار دي چې قوم خپل کینی او هغې کې سوچ وکړي او یو فیصله د خپل قوم دپاره وکړي. د منسټر فضل حکیم بیان مخې ته راغلی، بیا ستاسو د کونسل هغه بیان هم مخې ته راغلی، اوس د امن پاسون دپاره چې ستاسو د پارټۍ کم په سوشل میډیا مطلب تحریک چلیږي، نو زیاتره خلک پې دا تنقید کوي چې یاره تاسو خو د حکومت خلک یې، تاسو د چا خلاف مطلب احتجاج کوئ؟ زه تاسو ته خبر وکړم، زه د حکومت سړی بالکل نه یم، زه د عمران خان ورکر یم، ما له عمران خان ټیکټ راکړی دی، او لاندې کم حکومتونه چې دي صوبایي حکومت شو هغه موږ نه مني، لوکل ګورنمنټ سره مني، نو زما اکټ نه مني کوم چې عمران خان جوړ کړی 2019 اکټ چې پای کې سیاسي مالی انتظامی اختیار د میئر سره چیرمن سره هغه نه مني. دا څلورم کال زموږ روان دی، یو روپۍ فنډ لوکل ګورنمنټ له نه ورکړی، 30,000 په خیبر پښتونخوا کې ناظمان دي، کونستران دي، هغه ټول غریبانان داسې ناست دي چې هغه نه چاله کوڅه جوړولی شي، نه چاله کار کولی شي، هغه کارونه آلریډي ایم پی ایز MNA شروع کړي دي. د دې خان صاحب خلاف دی، ما ته د یو سړی ووایي چې عمران خان وایي چې ایم پی ایګانو ته وایي چې یاره تاسو کوڅه جوړوئ، تاسو ډیولپمنټل کارونه کوئ، زه به نن وایم چې بالکل زه دو منم، خو عمران خان جمهوریت له چې وده ورکې دا یو سکول دی، دا یو نرسري ده لوکل ګورنمنټ، په دې کې د هرې کوڅې نه کونسلر دی او هغه ته پته زما په دې کوڅه کې نالۍ خرابه ده، کوڅه خرابه ده، زه به د اواز په کونسل کې اوچتوم، کم فنډ چې راځي هغه په ټوله دنیا کې دا کانسیپټ دی، خو پته نه لګي په خیبر پښتونخوا کې مونږ دا وایي چې یاره خان صاحب حکومت په راشي او لوکل ګورنمنټ مضبوط حکومت پي، هغه په خپله وایي چې زه به دا ټول اختیارات ګراس روټ ته راولم. هغه د خان صاحب کم حکومت هغه سټریټیجي چې وه هغه پاکستان پیپلز پارټۍ په کراچۍ کې اپناو کړې، د هغو میر دی، ټول ایډمنسټریشن د هغه سره ګرځي، د هغو یو میر دی د کراچۍ، ټول کراچۍ څونه چې ایم پی ایز دي MNAs دي د هغه په سوپرویژن کې به کار کوي، ځکه ډیولپمنټل کار به هغه کوي. د ایم پی ایز MNAs کار دا دی چې د دلته د سوات د امن خبره اوچته کړي، د سوات د تجاوزات خبره اوچته کړي، د ټوریزم په باره کې هلته په خیبر پښتونخوا یا په قومي اسمبلۍ کې خبره اوچته کړي، او د ټول ایم پی ایز کوم چې د پاکستان تحریک انصاف دي دا د هرې علاقې په یو پلیټ فارم کې دو په خپلو کې انتشار دی، دو خپل یو بل نه مني، یو ایم پی ای بل MNA، یو MNA یو ایم پی ای
دا لکه زه تاسو ته خپله خبره کوم ما چې څه ولیدل نو هغوی یو بل ته نه دي جوړ نو دوی له داود د قوم له دې ورکړو چې یاره تاسو به ذاتي خپل یو بل سره دا کوو چې دله 50 کروړ ورکړي او دله 50 ورکړي سی ایم پسې لاړ شم چې ماله 10 کروړ سیوا کړي دله سیوا کړي دا داود ګوره یو خبره ورته وکړم داود د ضمیر شی دی دا د لارې کوڅې باندې چې هم چا ورکو که نه کم قوم په لاره کوڅه ووټ ورکو هغه په ټاس مرمر ووټ ورکو هغه په دې ووټ ورکو چې یاره دا ماله دا کوڅه جوړه کړې دا الله پاک په ستاسو نه تپوس کوي ځکه دا دوی د جیبه نه جوړوي دا ستاسو روپۍ دي په تاسو باندې لګي قوم به ووټ ورکوي په ضمیر باندې په خپل ایمان باندې ستا ته چې د پولینګ سټیشن ته دن نشي په دغه ټایم نه ستا سره یو الله یو ته یو دا ته چې چاله ووټ ورکوي دا اختیار په دغه ټایم الله پاک تعالی درکړی ته ووټ چاله ورکړي او هغه ستا په سر باندې کمپرومایز شي د قوم په سر باندې کم کاز د پاره چې هغه ووټ اخیستی دی چې زه به خپل لیډر دپاره او د خپل وطن دپاره په قومي او صوبایي اسمبلی کې جنګېږم هغه ونه کړو نو زموږ د هغو نه انتهایي ګیله ده د ورکر میر صاحب اخیرنۍ تپوس نصیب دا کومه چې مطلب د دې دونه خبرو باوجود ستاسو چې دا کم موږ ته وضاحت وکړو بیا هم ستاسو په صوبه کې د پی ټی آی حکومت دی او ستاسو د میر د عهدې سره بیا هم نور د میرۍ سلوک کیږي د هغې نه پس بیا داسې پروټیسټ بیا په دومره پولیسو باندې داسې په روډونو کې دا غویمې دا ویډیوګانې دا ټولو خلکو ولیدې نو که تاسو سره د دې نه پس هم دغه شانتې مور د میرۍ سلوک کیږي او تاسو اختیارات تاسو له نه درکولی کیږي نو تاسو به بیا څه کوئ هېڅ پم نه کوم زموږ لیډر په جیل کې دی ما ته اکثر خلک وایي ډېر خلک وایي چې یاره میر صاحب استعفا ورکړه نو دا کم چې زموږ په پارټۍ کې دي دا زه دو خوشحاله کم چې غواړي دا چې دا میر صاحب استعفا ورکړي بل دا ووټ ماله قوم راکړی دی زه به الله ته جواب دیم او قوم ته جواب دیم زه چې دا یو فورم زما سره دی چې زه د قوم خبره اوچته کړم ما سره خو اختیارات نور نشتی زما سره فنډونه نشتی بلکې د یو په خیبر پښتونخوا کې د هیچ چا سره په لوکل ګورنمنټ کې نشتی خو دا یو فورم چې کوم قوم ماله راکړی دی او یې په دې اعتماد کړی د خپل لیډر دپاره زما د پارټۍ لیډر عمران خان دی زما د پارټۍ د ویژن سوچ فکر زه د هغه سړی یم او ما چې دا دونه د 15-20 سال قربانیانې ورکړي جیلونو ته تلم زما بچي تلي زما د کور بېعزتیانې شوي یو سړی وایي پارټي پرېږدي نو زه ژوندی یم زه به پاکستان تحریک انصاف کې یم د عمران خان سره به یم ما خپل بچو ته هم دا ویلي دي چې زه نه وم د عمران خان سره به ولاړ دغه خبره خو د سره شته نه چې پارټي پرېږدی یا دا وکړه دویمه خبره دا ده چې منصب پرېښوده چې زه دا پرېږدم نو لکه چې امن به راشي دا انکروچمنټ به نه ورانېږي دا څوک چې د غیر قانوني کارونه کوي دا به بند شي چې دا بندېږي او دا هر څه کېږي نن استعفا پرېږدم زه خو د الله نه سوال کوم دا چې خدای پاکه دا کم منصب چې تا ما الله کړی دی خوله هم ستا په اختیار کې دی زړه هم ستا په اختیار کې دی زما منډه ده چې په کم ټایم کې د قوم په کار راځم چې زه په فرنټ لاین ولاړم او د الله پاک شکرګزار یم انتهایي شکرګزار یم د الله پاک چې زه دا خاورې خورم شکر نشم ادا کولی چې په زما په قوم باندې کم موږ باندې احسان کړی دی نو زه د خپل قوم کم چې ووټ راکړی د خپل ټول قوم چا چې په هرې پارټۍ کې چې دی هغه زما مشران دي څوک چې کشران دي زما کشران دي نو انشاءالله زه به د قیامت په ورځ هغو ته جواب دیم زه به قوم نه مایوسه کوم انشاءالله په دې سوال یې ختمو چې کله د تم دا ذمهواري حواله شوې ده د اوسه پورې په خپل کار د خپل مهنت او دار څخه د اوسه پورې مطمئن یې الحمدلله کمزوریانې ډېرې زیاتې ځکه زما سره د والي صاحب د باچا صاحب په شانتې اختیار وی نو په 2022 کې زه منتخب شوم په یو میاشت کې به سواد داسې و چې هغه به مطلب پای کې به چا غلا نه شوه کولی پای کې چا به دو نمبري نه شوه کولی پای کې چې کوم د دلته چې فحاشي روانه ده دا به نه زما اختیار د دې یو کاغذه پورې دی که زه هر څه کار کوم زه اے سی ته ماتحد یم اے سی چې دی هغه راغلی دی هغه پی ایم ایس یا د هغې نه راغلی دی او دلته ناست دی نه په روایتو پوهېږي نه په بل څه او شاته د هغه نه په ټلیفون باندې هغه چلیږي دا د یو لیټر خلک ته د یو کاغذ خلک ته هغو ته یې زه باونډ کړی یم زه د قوم نماینده یم زه خپل قوم ته جواب دیم زه د خپل سیټ نه زه خو دا یم مطمئنه په دې یم چې زه چې په کوم وخت کې راغلی وم زما وزن زه غټ وم ډېر زیات ما ته بیماریانې نه وي اوس 4-5 بیماریانې ما ته په دې خپل ټینور کې لګېدلې او غټه خبره دا ده چې یو سړي سره د قوم درد یي احساس یي خو شکر به دې وباسم چې ما کوم لاین نیولی دی هغه د الله پاک دی زه الله ته وردېږم ځکه زه یم زما ستا نه علاوه څوک نشتي ته پړونو عالم او زه ستا نه غواړم ته به زما لول مې ځانه دوا کوله اوس ټول سواد قوم له دوا دا راته ووایي چې دا څونه ذمهواري چې دې په سره ده دا هر څه ګران دي ژوند دې څنګه تېرېږي زه یو تبلیغ له تللی وم په چیله کې وم 52 ډګري سینټیګریډ و په کراچۍ کې وم کله چې زه ناظم وم په 2017 کې او زما ملګرو به اکثر ما له تصویرانو مې ایستل ډېر زیات مطمئنه وم
په ګرمۍ کې به پروت یم ځکه ما الله د پر راوتم د هغه د دین دپاره ما خپل هغه دغه کوم ما خپل کټ پرېښودی او ګاډی پرېښودی او ناظمي پرېښودي او بچي پرېښودي او مور پلا پرېښودي د الله په دین کې وم یو وس د مطمئنه یم چې کله زه قوم ته حقایق ویم او قوم په ما کم مینه زما سره کم عزت زما سره کم ما ته پته لګي زما سره ګاډۍ والا کم مینه کوي کم عزت کوي نو زه د الله نه ډېر شکرګزار یم زه په دې خپل ژوند ډېر د الله شکرګزار یم ځکه زما ژوند دا دی چې زه د الله نه سوال کوم د هغه نه غواړم او ګورم د الله قدرتونه چې د کم ځای نه پوره کوي نو دغه MP توب امینتوب دا بېوسي ده دا محتاجي ده دا شرک دی دغې باندې زه لعنت راویم کم حکومتونه په وفاق کې چې کم ناست دي هغه هم د بل چا ماتحت دي کم چې په صوبه کې ناست دي یو مارشالله ده خو په فرنټ کې هغه د 9 مهینه بعد چې کم خلک وو هغه چهرې بدلې شوي دي نور هغه مارشالله ده په ټول پاکستان کې روانه ده ډېره مهرباني میر صاحب چې دونه تفصیلي خبرې وکړې ګران کتونکو د میر صاحب خبرې تاسو واورېدې تاسو به خپله فیصله وکړئ چې دا سړی زموږ د قوم دپاره څومره منډه ترړوي